بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه یو لسم سبق دی او درس الثالث دریم درس شروع شو. په دریم درس کې اول به مونږ ان شاء الله مونږ د الفاظ معنی به زده کوو. د هغې نه پس به بیا مونږ سبق شروع کوو. چې الفاظ معنی ډېرې ضروري دي ځکه چې عمده الفاظ په دغه درس کې استعمال شوي دي. نو اول الفاظ معنی زده کوو. دا ذاکه نه دی، ذاکه ګورئ یو هذه وي، هذا معنی ده دا د مذکر دپاره استعمالیږي. یو ذاکه معنی ده هاغه دا د لرې دپاره استعمالیږي. دا هذا د مذکر دپاره استعمالیږي خو چې نږدې وي. هذا دا او ذاکه معنی ده هاغه اوس معنی ده قلم لرې دی نو زه به دې لپاره ذاکه یا ذالکه یا ذاکه دا به د مذکر دپاره استعمالوو خو چې لرې رانه. ذاکه یا ذالکه قلمون، هاغه قلم دی ذاک قلمون یا ذالک قلمون. نو ذاکم ورله استعمالیږي او ذالکم ورله استعمالیږي. نو ذاکم د مذکر دپاره چې لرې وي د هغه لپاره استعمالیږي او ذالکم د مذکر وي. دا دواړه یو لفظ دی، د دواړو یو معنی ده. دواړه معنی ده هاغه د مذکر دپاره. ذاک بابون هغه دروازه ده، ذاک بابون هغه دروازه ده. نو دا ذاک او ذالکه او ذاک دا دواړه د مذکر دپاره استعمالیږي او د لرې دپاره، نږدې نه لرې دپاره. او تلکه ګورئ اوس دا هذه معنی ده دا د مؤنث لپاره استعمالیږي او چې نږدې وي در سره. دا اوس بورډ دی نو زه وایم تلکه سبوره او چې مؤنث وي او لرې وي نو هغې لپاره به تلکه راځي. ذالک سبوره، دا هذه سبوره دا بورډ دی. هذه سبوره، هذه دا او چې لرې وي د هغې لپاره به راځي تلکه معنی ده هاغه تلک مروحتون هاغه پکې دی تلک مروحتون هاغه پکې دی. دا تلک د لرې دپاره او مؤنث دپاره راځي. او ذاکه یا ذالکه دا د لرې مذکر دپاره استعمالیږي او تلکه دا د لرې مؤنث دپاره استعمالیږي. هذه د نږدې مؤنث دپاره استعمالیږي. تلکه د لرې مؤنث دپاره استعمالیږي. هذا د نږدې مذکر دپاره استعمالیږي. او ذاک یا ذالکه ذاکم استعمالیږي، ذالکم دا د لرې مذکر دپاره استعمالیږي. نو دا خو موږ سره د دې دوو الفاظو باره کې لږ بحث وشو. شمس نور ته وایي، نور سورج ورته په اردو کې وایي. ما ورته نمر هم لیکلی، یعنی نور موږ ورته پښتو کې ساده پښتو کې نور وایو. افغانستان والا کویټې والا دی ورته نمر وایي. او سیاره دا موټر ته وایي. طفلن ماشوم ته وایي، ورکوټي ماشوم ته وایي. میدانون دا میدان ته وایي. دا موږ د لوبو میدان چې وي هغې ته میدان وایي. بیتون دا کور ته وایي. کور سریرون کټ دا چارپایي ورته وایي اردو کې. سریرون کټ دا موږ چې پکې وده کېږو کم کټ وغیره هغې ته سریر وایي په عربۍ کې. کاتب معنی ده منشي، لیکلو والا. چې کوم کس لیکل کوي که نه لیکلو والا هغه ته کاتب وایي. کاتب معنی لیکنے والا. منشي چې کوم چا سره په دکان کې دکان وغیره کې منشي وي نو هغه ته کاتب وایي، لیکلو والا چې کوم لیکل کوي. او طفل ماشوم ته وایي، ماشوم ته. او چې کله ماشوم وي نو هغې سره اخره کې ګول تا ولګوه. طفلتون ماشومه، طفلون ماشوم، طفلتون ماشومه. طایرتون دا اوی جهاز ته وایي. جهاز ته په عربۍ کې طایره وایي. طایره جهاز. دا کوم چې عمرې له پکې حج له پکې خلک ځي نو هغې ته طایره وایي. طایره هذه طایرتون یا تلک طایرتون هاغه جهاز دی. هذه طایرتون دا جهاز دی. تلک طایرتون هاغه جهاز دی. ٹھیک شو. او وردتون د ګلاب ګل. شارعون دا سړک ته شارع وایي. شارع عام ورته وایي. شارع عام سړک. دراجه سایکل ته وایي. حافله دا هم بس ته وایي. او توبیسون دا هم بس ته وایي. د بس دا دوه نومونه دي خو مشهور په سعودي کې چې کم ملګري ورونه خویندې حج له یا عمرې له تللي وي نو هغې به هلته لیکلي په بسونو باندې غټ لیکلي حافله بس.
حافله بس ته وایي او دا توبیس دا هم استعمالیږي خو نور په دې عرب ملکونو کې استعمالیږي او په سعودي کې چې دی دا حافله استعمالیږي ډېر زیات حافله بس ته وایي او توبیس دا هم بس ته وایي دا چې کوم بس دی دا خلک پکې یو خوا بل خوا ځي نو هغې بس دوه نومونه دي مشهور نوم یې حافله دی او بل نوم یې توبیس نوم دی نو دا زموږ سره د الفاظ معنی دی د الدرس الثاني نو انشاءالله د دې نه پس چې مونږ کله درس شروع کړو بیا به په هغې کې مونږ ته ډېر اسانه وي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام